ځوانانو کمیټې غړو په صدا پریس کلب کې د پریس کانفرنس پر مهال غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې ښخ شوي ماینونو صفایي دې وکړلی شي او د ماینونو له کبله په حق رستلي تنانو ته د شهید پیکیج ورکړلی شي. تفصیل د اقبال حسین اقبال په دې رپورټ کې. د منځنۍ کورمې د پاړاچمکني ډیولپمنٹ کمیټې مشرانو فضل الرحمان اسماعیل سید راهی وغیرہ په صدا پریس کلب کې د یو پریس کانفرنس پر مهال ویلي دي چې د پاړاچمکني په سیمه کې د ترهګرۍ په وخت په مځکه کې ښخ شوي د ماینونو د چاودنې له کبله د سیمې خلک په حق رسیږي او ژوبل کیږي. باید په ټوله سیمه کې دی د ښخ ماینونو صفایي وکړلی شي. د دوی وینا وه چې څو ورځې وړاندې د ماین چاودنې له کبله عابدالحق نومې یو ځوان په حق رسېدلی و، خو ولې د انتظامیې لخوا د خدای بخښلي ورثاو سره هیڅ مالي مرستې نه دي کړی شوي. باید عابدالحق خدای بخښلي د شهید پیکیج کې شامل کړلی شي. د ماینونو نه رامخې ته شوي مشکلاتو سره سره د پاړاچمکني ځوانانو د نورو ستونزو په اړه خبرنیوز ته څه داسې وویل. نو مو د سیول انتظامیه نه او خاص کار بیا د کورم ملیشه نه دا ډیمانډ کوو چې داسې علاقې کې نور هم منځونه شته دي د هغوی د صفایي وکړی شي، چونکې د مو خلک ډېر زیات غریبان دي، هغه په غرونو کې یا خو لرګي یا د کاڼي کار کوي، نو موږ ته پته نه لګېږي چې دا څه شی وي، نو بیا به داسې حادثاتو سره شکار کېږي. نو موږ دا مطالبه کوو چې د دوی د صفایي وکړی شي. کوم نننی پریس کانفرنس وشول یو کوم انټرویو کېږي دا فضل الرحمن چمکاني په باره کې د څه ټیم مخکې په میرو کاسي کې بېکسوره ووژلی شولو، چونکې هغه د 9th کلاس سټوډنټ و او انډر ایج هم مطلب 18 نه کم و 18 سال نه. نو د مو چې کوم هغې مطالبه د هغه دی چې دا نه انډر ایج کوم سټوډنټان د بېکسوره کتل کېږي په کورم کې د هغې د مخنیوی وکړی شي. په دې چې دلته کې ډېرې داسې د غیرت والا کیسې کېدلی شي چې هغه به کړي بل چوي او قتلېږي به ورکې سټوډنټان. مونږ نن صرف سټوډنټانو دپاره تحفظ غواړو چې سټوډنټانو ته د تحفظ ورکړی شي، دا نه حادثې د بل سټوډنټ سره ونه کړی شي. په پریس کانفرنس کې وینا کوونکو دا غوښتنه هم وکړه چې څه موده وړاندې په میرو کس کې د سکول کوم زده کوونکی وژلی شوی و، د دې ورثاو ته د انصاف ورکړلی شي او زده کوونکو تحفظ دې یقیني کړلی شي. کیمرامین محمد بسط سره اقبال حسین اقبال، خیبر نیوز، صدا ضلع کرم.